تصویرانو استو د پاره لانل چې دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي او دا مې د کعبې سره ایستلی دی. زمونږ په معاشره کې دا یو خبره چې کومه دی نو عامه شوې ده چې مالدارو خلکو عمرو له زور ورکړی دی، عمرې کوي، لیکن حج پې فرض دی هغې له ګوتې نه وروړي، حج نه کوي. حالانکې عمره کول دا خو یو سنت عمل دی، که ودې نه کړله نو تا ته څه ګناه نه میلاویږي. او که حج دی ونه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې ارشاد فرمایي چې کوم یو کس باندې حج فرض شو او دې سړي حج ونه کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا. وای زما په دې خبره باندې د دې سړي متعلق هیڅ پروا نشته دی چې بچا باندې حج فرض وای نه کړ او دې مړ شو، دې یا یهودي مړ شو یا دې نصرانی یعنی عیسائی مړ شو. کوم یو انسان چې حج د بیت الله شریف وکړ نه یې هلته کې چاته ردې بدې ووي، نه یې په زړه کې څه غلط خواهشات راله او د حج ادا که او دی کلي ته راغی رجع کیوم ولدته امه، دی داسې د حج د بیت الله شریف نه راواپس شو، دومره د ګناهونو نه صفا شو لکه چې په کومه ورځ انسان مور وزېږی او دی صفای. بخاری شریف یو روایت کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما، چې یو انسان عمره وکي او بیا په هغې کې وخت تیر شي دی بله عمره وکي نو دا دویمه عمره او د اولنۍ عمرې په منځ کې چې دا څومره وخت تیر شو کفارة لما بینهما، د ده په منځ کې چې څومره ګناهونه دي الله سبحانه وتعالی ورته دا معاف کړي. او د حج د بیت الله شریف په باره کې څه وایي والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، او چا چې حج د بیت الله شریف ادا کړ په شانداره طریقې سره ادا کړ، بهترینې طریقې سره ادا کړ، هلته کې د وخت د ضایع کولو دپاره لانل، د آرام او د چکرو د پاره لانل، تصویرانو استو د پاره لانل چې دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي او دا مې د کعبې سره ایستلی دی. د دې د پاره لانل د الله د رضا د پاره دی لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لیس له جزاء الا الجنه، دا سړی دته به په حج د بیت الله باندې جزا ورکولی کېږي، الله سبحانه وتعالی به دته جنت ورکوي. دومره عظیم اجر دی. حج د بیت الله شریف دا په چا باندې فرض دی چې څومره سړی مالدار وي نو حج پې فرض دی. چې کله د یو انسان سره دومره پیسې دومره مالیت موجود دی چې دا بیت الله شریف ته تللی شي واپس راتلی شي او دی چې هلته لاړ شي خپله خرچه برداشت کولی شي، دلته که په کور کې څه افراد پاتې اهل و عیال دی بچي دي کور والا ده د هغې ضروریات د ده په عدم موجودګۍ کې پوره کیدی شي. په دې سړي باندې حج د بیت الله شریف فرض دی. څنګه چې مونځ فرض دی، څنګه چې روژه زکات فرض دی، دقسې به ده باندې حج فرض دی. دومره عظیم وعید راغلی دی. نو دا د جذبې سره د شوق سره دا د عشق او د مینې او د محبت عبادت. قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، په دې مسلمانانو باندې حج د بیت الله شریف فرض دی چې کله د دیو سره د لارې خرچی د واپس راتلو خرچی دلته کې کم اهل و عیال پاتې شوی دی د هغې د خوراک د هغې د څښاک د ضروریاتو بندوبست د مخکې نه کړی او دا داسې یو عبادت دی چې دا د عشق سره تعلق ساتي، دا د مینې او د محبت عبادت دی. لکه الله سبحانه وتعالی ګوره دا پنځه چې کوم عبادات ما ذکر کړل د دې فلسفه څه ده؟ د دې فلسفه دا ده چې مینه او محبت چې کله یو انسان په چا باندې عاشق شي مینه او محبت ورسره شروع کي نو هغه په خوله باندې د هغه صفات بیانوي، د هغه تذکره کوي، هر وخت هغه دا غواړي چې زه په خپله خوله باندې
د خپل محبوب او د خپل معشوق زمين او هغه محبت ته خلکو مخې ته بیان کما. نو الله سبحانه وتعالى دقه تصور منتخي چې وريات ساته تبا د الله دا توحید د رسول الله مبارک دا رسالت دا په خپل خپل باندې بیانې. بیا چې کله انسان په مینا او محبت کې لږ مخ کې لاړ شي نو بیا دا د خپل محبوب د پاره هر قسم کارونه کوي. دقه چې الله سبحانه وتعالى منتخي چې تبا منز ادا کې کله به ما تخکته کېږي کله به ما ته پورته کېږي او کله به سجدې لځې چې ستا په وجود کې د ټولو نه بهترین کوم ځای دی چې سر دی ستا تندی دی ستا جبین دی هغه به د ټولو نه د کمزوری څیز او د ټولو نه معمولي څیز چې هغه خاوره ده ځمکه ده عاجز څیز دی چې بری اسمان ته هم وولې نو لاندې ځمکې له راځي دومره یو عاجز څیز دی خاوره. اوسه پورې به چا نه کتلي چې چا ځمکه کنستا او هغې ورته ویلي چې زه خوږېږم ما مه کنه دومره عاجز څیز دی خلک یې راکني خلک ورڅه څه کوي څه کوي خو د هغې باوجود دا په خپل ځای باندې برقراره ده. په دومره عاجز څیز باندې دا انسان دا خپل معزز دا خپل مشرف مقام خپل تندی او سر لګوي. دا د چا دپاره؟ دا د الله د مینې دپاره د مینې او د محبت دپاره. بیا د دغې مینې او محبت نه په مخ کې لاړ شه چې مخ کې لاړ شي نو بیا خپل په محبوب باندې په خپل معشوق باندې خلکو ته تحفې پیش کوي د هغه د رشته دارانو سره تعلق ساتي هغوی له پیسې ورکوي د هغوی باندې خرچې کوي. الله سبحانه وتعالی موږ ته په زکات کې په صدقات او خیرات کې دا څیز وښوده چې یاد ساته که زما سره او زما د رسول سره مینه کې نو زما چې کوم اهل عیال دی انسان دا د الله سبحانه وتعالی اهل عیال دی. صدقه فطر به ورکې چې غټ اختر راشي قرباني به کې زکاتونه به ورکې اسې خیراتونه به کې د کونډو رنډو مدد به کې د هغوی سره به تعاون کې ستا محبت به اله کمال ته رسیږي. او بیا د دغې محبوب دپاره خلک چې کله یې مینه او محبت زیات شي نو بیا د هغه دپاره لوږه او تنده تیری په ځان باندې د سرې نه څه پروا نه. الله سبحانه وتعالی وایي زما مینه او محبت ستا په دا باندې به امتحان راځي زما دپاره به لوږه او تنده تیری هغه به په رمضان المبارک کې روجې نیسي. او بیا دغه مینه او محبت چې انتها ته ورسیږي نو انسان سرګردانه شي لیونی شي په خپل ځان باندې د سرې نه پروا نه. هغه عمل او هغه تصور به ماته په حج د بیت الله شریف کې ښیي چې ټوپۍ به نه په سرې ویښته به دې ګډ وډي عطر به نه لګې ځان به دې ماته عاجزه کړی خپل سر به ماته ښکته کې دا تصور به کې چې نن خو زه خپل ویښته خرومه خو الله ما دا سر ښکته کړی دی که چېرې ستا حکم وی چې دا خپل سر کټ کا نن ما په دقه بلیډ باندې خپل سر کټ کړی د بیت الله شریف نه به منډې وې سعی بین الصفا او مروه به کې سرګردانه به یې ځان به دې الله ته پیش کړی چې الله زه څنګه دنیا ته راغلی وم خالي ومه اوس چې د دنیا نه ځمه نو زاید څیزونه به زه لرې کومه دغه دوه کپړې درې کپړې به د خپل وجود نه تاومه هغه ما دا تاو کړلي د احرام په شکل کې ورته دوه خپلې کپړې تاو او الله ته به ځان وسپاري ستا به اله او مینه او محبت کمال ته ورسي. نو دا حج د بیت الله دا یو والهانه عشق غواړي یو مینه او محبت غواړي چې د انسان نه الله سبحانه وتعالی هغه غواړي ادا کوي. حدیث مبارک کې ولې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کم یو انسان من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کم یو انسان چې حج د بیت الله شریف وکړ نه یې هلته کې چاته ردې بدې ووي نه یې په زړه کې څه غلط خواهشات راله او د حج ادا کو دی کلي ته راغی رجع كيوم ولدته امه د دسې د حج د بیت الله شریف نه راواپس شو دومره د ګناهونو نه صفا شو لکه چې په کومه ورځ انسان مور وزېږی او دی صفای
دومره عظیم اجر الله سبحانه وتعالی ورکړي. بخاری شریف یو روایت کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا العمره الى العمره کفاره لما بینهما، چې یو انسان عمره وکي او بیا په هغه کې وخت تیر شي د بل عمره وکي، نو دا دویمه عمره او د اولنۍ عمره په منځ کې چې دا څومره وخت تیر شو کفاره لما بینهما، د په منځ کې چې څومره ګناهونه دي الله سبحانه وتعالی ورته دا معاف کړي. او د حج د بیت الله شریف په باره کې سوی والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، او چا چې حج د بیت الله شریف ادا کړ شاندار طریقې سره ادا کړ، بهترین طریقې سره ادا کړ، هلته کې د وخت د ضایع کولو دپاره لانل، د آرام او د چکرو دپاره لانل، د تصویرانو ایستو دپاره لانل، د تصویرانو ایستو دپاره لانل چې دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي او دا مې د کعبې سره ایستلی دی، د دې دپاره لانل د الله د رضا دپاره دی لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لیس له جزاء الا الجنه، دا سړی دته به په حج د بیت الله باندې جزا ورکولی کېږي، الله سبحانه وتعالی به دته جنت ورکړي. دومره عظیم اجر دی. د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها متعلق راځي، رسول الله مبارک نه تپوس وکړه د الله رسوله موږ ته د جهاد اجازت راکړه، مسلمانان جهاد کې ځي خپلې وینې تویوي، خپل سرونه کټ کوي، د اسلام د سربلندۍ لپاره قربانۍ ورکوي، عظیم اجر دی. موږ ته اجازت راکړه چې موږ هم د جهاد دپاره ځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي زنانو ستاسو دپاره جهاد لوی جهاد دا حج د بیت الله شریف. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها زنانه ده، دومره شوقي دی وایي چې کله مې د رسول الله مبارک نه دا خبره اورېدلې ده د هغې نه بعد مې چرته د بیت الله شریف دا حج د بیت الله چې کوم دی نو نه دی پرېښود. اندازه ولګوئ زموږ په معاشره کې د هر یو څیز دپاره کش اچولی کېږي، که ماشوم دی ماشوم نو هغه هم کش شروع کړی، کش یې د څه دپاره شروع کړی؟ یاره زه به د ورځې 100 روپۍ راوړم، زه به د ورځې 50 روپۍ راوړم، که مشران دي 1000 روپۍ به زه د ورځې جمع کوم، د میاشتې به 10,000 روپۍ جمع کوم، زه به پیسه کوم. ماشوم وایي زه به ځان له موټرسیکل اخلم، زه به ځان له موبایل اخلم، مشر وایي زه به ځان له ګاډی اخلم، زه به ځان له ځمکه او کور جوړوم. خو چېرته زمونږ په ذهن کې دا خبر رانله چې یاره زه حج د بیت الله شریف وکړم، د دې دپاره زه کیش واچوم، زه عمره وکړم، د دې دپاره زه کیش ولې وانه چوم؟ ټول عمر چې زه په خپل مونځ کې دا خبره کوم چې مخ مې د کعبې شریفې په لورې، الله اکبر، کاش چې دغه کعبه زه به د خپلو سترګو ووینم نو څومره وخت، کاش دغه پیغمبر چې زمونږ دپاره یې څومره سختې برداشت کړي دي د دې کلي د دې جانان دا کلی زه وینم، د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمعات زه وینم نو څومره وخت. دا غم او فکر نه دی پیدا شوی. او دا ګوره یاد ساته د روپو سم تعلق نه ساتي، دا مینه او محبت سره هلته کې ځان ته راکاږي. په دې سایوال کې یو زنانه وه، د هغې مینه او محبت سوچ او فکر یې دا جوړ شوی چې زه به کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې زیارت کوم، کله به زه ځم عمره به کوم، د بیت الله شریف نه به تاویږم، دغه عظیم کور به اینم. هغه وایي ما محنت شروع کړ، کوشش مې شروع کړ او کپړې به مې ګنډلې، کپړې او دومره روپۍ مې جمع کړې، ځان له مې هم داخله وکړه او خپل خاوند له مې هم داخله وکړه او دواړه الله پاک حج له بوتلي. نو د زنانو دومره جذبه وه چې هغو په کپړو ګنډلو کې د ځان دپاره د عمرو بندوبست کړی دی، یوازې د ځان دپاره نه، د خپل خاوند دپاره.
نن زمونږ په معاشره کې کروڑپتیان اربپتیان خلک خو د حج او د عمرې نوم چې ورته اخلي نو څه چل پې کېږي وایي روپۍ ضایع کېږي یاد ساته ګورئ کومې روپۍ چې د الله دپاره ولګي یا ضایع نه تاسو به چېرته څوک داسې نه لیدلی چې عمرې له تلی دی یا حج له تلی دی او هغه الله پاک د هغې د وجې نه په خساره کې اچولی دی نقصان دې شوی داسې به هم ډېر کسان لیدلي چې زوی له به یې واده کړی بې ځای خرچه به یې کړي هغه به مکمل دیوالیه شوی خو د حج او د عمرې د وجې نه به څوک دیوالیه تاسو نه یې لیدي زه تاسو ته قسمیه وایم زمونږ که دلته کې د باباجي یو مرید دی د تیران راځي او دومره غریب دی چې کله دلته کې راشي نو باباجي وله د راتلو او د تلو کرایه هم ورکوي دومره غریب دی خو تقریبا 6 کاله وشو چې په 1 رمضان المبارک باندې هغه ماته د ایرپورټ نه رینګ کوي وایي زه نن عمرې له روان یم 6 کاله وشو اوس د هغه سره د دې ځای د کرایې روپۍ نشته دی خو الله پاک ولا بندوبست کوي دا د مینې سره تعلق ساتي دا د عشق سره تعلق ساتي چې کله دې د الله نه وغوښتله الله به دې راغواړي چې کله دې جذبه نه وه الله دې هلته کې نه راغواړي د دې لپاره یو وظیفه هم ده څوک وایي چې هغه وظیفه یاره پکار ده ماشاءالله وظیفه دا ده چې کله اذان وشي دا یو کس ته مونږ دا وظیفه خولې ونو هغه ډېر غریب طالب علم و الله پاک وله بندوبست وکړه او لاړ څنګه لاړ وي دا وظیفه به مې کوله او یو ورځ راپسې سړی راغی وی چې تا دغه شته دی پاسپورټ ته شته ما وی چې نه وی چې خپل شناختي کارډ هم راکړه د خپلې کور والا شناختي کارډ هم راکړه دواړه ناله ویوړه بوتلمه څو ورځې بعد پاسپورټ یې لاله جوړ کړه هلته کې د عمرې سفر مې هم وکړه ما هم او کور والا هم هلته کې لاله سودا هم واغسته واپس چې راتلم نو 3000 ریال یې لاله هم راکړه هغه وظیفه دا ده چې کله اذان وشي اذان د اذان نه بعد 3 کرته دا ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك 3 کرته دا اذکار ویل تاسو وګورئ الله سبحانه وتعالى به تاسو عمرې ته دغه کور ته به هم راغواړي دا خپله وظیفه د وس نه جوړه وسایل بس تاسو سره نه زه خپله تجربه تاسو ته ویم زموږ مولیانو سسئ 1 روپۍ نه زړه کې جذبه شوق پیدا شو الله پاک هلته کې د والدینو سره زه بوتلمه د هغې هغه خدمت موقع هم ماله الله راکړه او ته په خدای یقین وکړه که زما نه 1 روپۍ لګېدل واپس چې راتلمه نو دومره پیسې وې راسه چې 2 عمرې پې نورې هم کېدې خپلې ذاتي روپۍ دا د غوښتې پورې خبره ده د الله نه د غوښتو پورې خبره ده چې کله دې وغوښتل د الله نه الله پاک به ستا هغه نیک خواهش پوره کوي موږ اکابر مشران تیر شوي دي یقین وکړه دغه جذبه موجود وه ځکه الله پاک بار بار غوښتل امام ابن سعد رحمه الله طبقات الكبرى کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ متعلق لګي 11 حجونه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دومره شوق الجوهرة المضية في مناقب حنفية لا یو کتاب دی د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق لګي 55 حجونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 55 حجونه اولنې حدیث چې کانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د 14 کال عمر اول حج وکړ په اولنی کال د علامه ابن سعد رحمه الله طبقات الكبرى کې د سعید ابن المسیب رئیس التابعین دی د هغه متعلق لکی او یا حجونه هغه کلی او یا حجونه او چې او یا حجونه ار کال چې به حج لته نو دعا به غوښتله چې الله زه ګوره پوخ نه زما
زه به بیا راځم دلته او ته به بیا ما راغواړې. ماله هسې نه په دې سفر کې چې زه کلي ته لاړ شم مرګ راولي. الله پاک به بار بار راغوښتو حتی تر دې پورې چې 80 ځله یې راوغوښت. څو ځله؟ 80 ځله یې راوغوښتو او 80 حجونه یې وکړه. چې 80 حجونه یې پوره شو نو عمر یې ډېر زیات تیر شوی و، کمزوری شوی و، ذوب پې و. نو رب ته یې سوال وکړي چې ربه اوس د 81 ځل دپاره چې ستا نه دعا غواړم نو حیا لاله راځي، ډېر کمزوری شوی یم. دعا یې د ځان دپاره ونه غوښته چې الله بیا مې راوغواړي. چې کله کلي ته راغی جو په حقه سفر کې هغه وفات شو. یزید ابن سعید طبقات الکبرا کې علامه ابن سعد رحمت الله علیه د هغه متعلق لیکلي دي 80 حجونه یې کړي وو. دومره شوق او ذوق موجود، دومره والهانه محبت او دومره مینه محبت. یقین وکړه علامه یافعی رحمت الله علیه روض الصالحین فی حکایات الصالحین کې واقع لیکلی ده چې د جنید بغدادي رحمت الله علیه خواته یو کس راغی او جنید بغدادي ته وایي چې حضرت حج ته مې ډېر زیات شوق کېږي، ډېره مینه او محبت مې ده چې د رسول الله مبارک دا کلي وینم، خو څه بندوبست نه کېږي، اسباب برابر نه دي، دعا راته وکړه. د جنید بغدادي رحمت الله علیه خواته یو کس ناست و، هغه ورته وایي چې پیسې راسره نشته دی، نو بیا څنګه حج له ځي؟ نو دا کس ورته وایي چې پیسې راسره نشته دی، حج رامندې فرض نه دی، خو مسلمان خو یم که نه، کاش چې د رسول الله مبارک دا روضه مې ولیدې، د رسول الله مبارک دا جوماتونه مې ولیدې. نو حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه فکر کو دعا ورته کړه، جیب ته لاس کته کړ چې پیسې راوچتې کړې، نو 1 درهم د حضرت جنید بغدادي سره حق 1 درهم ولا ورکوي، زما څخه 10 روپۍ دي، ته واخله که به دې کار کېږي. جنید بغدادي لاس اوچت کړ، الله دا ستا بنده دی، د وسایلو کمی دی، زما څه هم نشته دی چې زه وله ورکمه، مینه او محبت یې دی، ته په خپل فضل و کرم سره هلته کې بوځي. او بیا دته ووایي ځه لاړ شه د کوم ځای نه چې قافلې روانېږي په هغه ځای کې ودرېږه. دا شخص ځي هلته کې ودرېږي، قافلې روانې دي، یو قافله راله د دې مشر دی، په ده باندې سترګې خوږې شوې وې، راشه دی خوا وایي څه کې؟ ده ورته وایي حج له ځمه، خو د څه بندوبست نشته دی، پیسې نشته دی. وایي ښه زمونږ ته یو کس و، هغه د حج سفر و، د هغه دپاره د سوارۍ بندوبست شوی و، خو هغه ته څه بیماري لاحق شوه، هغه پاتې شو، راشه د هغې په ځای باندې به نن تا بوځمه حج دپاره. دی یې ځان سره بوته، ده اوس د حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه تذکره وکړله، هغه یې ډېر خیال وساته، دومره خیال یې وساته، حد درجې خیال یې وساته، د ده د خوراک ذمه، د ده د سامان ذمه، د ده د کور ته واپس د راتګ ذمه، هغه ټوله مشر په خپل سر واغست. کله چې ټیم پوره شو واپس دی راغی، نو د جنید بغدادي رحمت الله علیه خواله راغی، په لاس کې ورسره ابي زمزم اوبه دي او کجورې ورسره دي. جنید بغدادي ته یې پېښ کړه حضرت دا ما ستا دپاره راوړي دي. وی لاړې څنګه؟ وی حضرت ستا په 1 روپۍ کې دومره اخلاص و، دومره طاقت و، هغه 1 روپۍ هم ونه لګېدله. دا ستا هغه روپۍ ده، د جیب نه هغه روپۍ راواغسته او جنید بغدادي له یې ورکړه، دا روپۍ هم نه ده لګېدل، الله پاک دغسې بوتلم او دغسې یې راوسته. دا د شوق سره تعلق ساتي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه هغه وایي سخته ګرمي وه، دومره ګرمي وه چې دې مرغو د ونو د دې پاڼو نه ځان پټ کړی و لاندې، بهر ته څوک نشو راوتی. زه د غرمې په ټیم کې د څه کار دپاره بهر ته راووتم، څه ګورم چې په یو کوڅه کې یو کس دی، 2 خپې نشته دی، صرف لاسونه یې دي او دی تولیږي را روان دی. ما ورته وویل چې د دې غرمې په دې سخته ګرمۍ کې ته څه کې؟ خولې درمندې راماتې دي، چېرته روانې؟ ما ته وایي چې د حج اراده مې کړې ده او د حج سفر باندې روان.
ما ورته وویل چې اوس خو ګرمي ده راځه آرام به وکړې چې کله موسم برابر شو بیا به وځې ویې نه ته خو روغ او زه خو داسې کمزوری یم زه تونېږم چې کوم وخت ته په ګنټه کې زه په ګنټه کې توی کولی شم هغه ته په 2-3 منټو کې توی کولی شي ما د ځان دپاره یو حساب برابر کړی دی زه د کور نه راوتی یم زما 3 کاله وشو چې دا سفر زه کوم او 4 کیلومتره د ورځې سفر کوم هسې نه په ما باندې ایام د حج تیر شي او زه هلته کې ورنور نه رسمه لهذا ما پرېږده خپل رفتار چې زه روان یم عبدالله ابن مبارک وایي زما په زړه ډېر درد وکړ ما ورته وویل چې راشه کور کې به آرام وکړې زه به تاله د سورلۍ بندوبست وکړم او بیا به دې ولېږم هغه معذور ما ته وایي چې عبدالله ابن مبارک ما خو وی چې ته ډېر هوښیار سړی عبدالله ابن مبارک ورته وایي ولې وایي ځکه چې ته ما ته ووایه چې یو مجرمي د خپل آقا نافرماني وکړي خپل مشر او آقا خفه کړي او بیا د معافۍ دپاره ځي نو ته ماته ووایه چې په اس او سوارانو باندې د پاسه کینې او لاړ شي نو هغه به یې معاف کړي او که نه په دې خپلو خپو باندې وتولیږي او لاړ شي نو هغه به یې معاف کړي ما حیران شوم چې ګوره د دې نوجوان معذور د غیرت او جذبې ته ما ورته وویل چې بلکل چې دغسې وتولیږي نو معاف یې کړي وایي ما ته یې وویل چې پرېږده بس چې دغسې ځمه عبدالله ابن مبارک وایي ډېر وخت تېر شو الله پاک مال هم په دغه کال باندې د حج طاقت راکه او زه لاړم چې حج پوره شو او شیطانان وویشتلی شو نو په یو ځای کې مې ګڼه ولیده زه ورغلم ما تپوس وکړه چې دا ګڼه د څه ده نو ما ته چا وویل چې دلته یو نوجوان دی او عجیبه دواګانې غواړي خلک هغه ته راجمع شوي ما لار کولاو کړه او چې ومې کتل نو اقه نوجوان دی حج یې پوره کړی دی او ناست دی دعا کوي خلک د هغه په دعا باندې آمین وایي یو نوجوان زما په مخ کې یو دعا وکړله چې الله څوک خو په سوارو باندې دلته راله چا د ځان سره څه راوړه او چا څه راوړه څوک په سهولت راغی او زه عاجزه په تولیدو باندې تا ته راورسېدم اوس به خلک د ځان دپاره د قربانو بندوبست وکړي او الله تا ته پته ده زما سره د دې 2 کپړو نه علاوه د دې 2 احرامونو نه علاوه هېڅ شی نشته دی ربه ستا په در کې به زه اوس څه قرباني کومه زما څه خپل وجود دی ربه زه دا خپل وجود ستا په حضور کې قرباني کوم دا زما دپاره دا د خپل ځان دپاره زما نه قبول کړي کلمه یې وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او په دقه ځای کې را پرېوته او ایسته شهید دا جذبه وه د دغې خلکو کاش که دغه جذبه مونږ ته هم حاصله شي